بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زم تاسو قربا افتخار احمد په الیکشن هاور پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو مینوالو، نن چې موږ سره کم ملما شریکی گفتگو دی هغه د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل چمکنی نامزد امیدوار دی، ملک نبی ګل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب، الیکشن روان دی، تیاریان مو څنګه دي؟ انشاءالله تیاری روانې دي، ورکران هم کوشش کوي. زمونږ د پی ټی ای ورکران ډېر محنت کوي که نه. اصل شیز د پی ټی ای ورکران دي او زه ورکرانو نه ډېر خوشحاله یم، ډېر محنت یې چالو کړی دی. ملک صاحب، دې نه مخکې تاسو د میرا کچوړي ناظم پاتې شوي، داسې کم اهم کارونه تاسو کړي دي دې علاقې دپاره؟ الحمدلله موږ له خپلې میره کچوړۍ یو داسې عزت را کړی چې موږ یې په کې پي کې کې ټاپ راوستو په ناظمانو کې. ماشاءالله. موږ د خپلې کچوړۍ دپاره چې دی یو ډګري کالج د جنکو راوړی دی، یو سپورټ ګراوند راوړی دی، سینیټیشن کې هم ډېر کارونه کړي دي، د لارو په مات کې هم ډېر دغه کړي دي. انشاءالله زموږ کچوړۍ موږ نه ښه خوشحاله ده. ښه، زبردست. د دې سروې هم تاسو کولی شئ او دا حقیقت هم دی. ټیک. انشاءالله هغه مخکینی خدمات زموږ خلکو ته یاد دي، ځکه راپسې نن ولاړ دي. ملک صاحب، تاسو د پی ټی ای د طرف نه الیکشن کنټیسټ کوئ، تاسو علاقې لپاره څه منشور دی؟ زما خو دا منشور دی چې تعلیم، صحت او نوجوانو لپاره روزګار، دا مین شیونه دي زموږ. ځکه چې زموږ نوجوان په روزګار باندې دغه شي نو د نشو او د دغه نه به په امان به جي. دا زموږ غټ منشور دی. باقي به انشاءالله د خپل قوم سره الله تعالی کامیابي راکړه. امید هم دی انشاءالله چې کامیابي د پاکستان تحریک انصاف ده، نو د خپلو عوامو به بھرپور خدمت کو. څنګه مې د یو یونین کونسل خدمت کړو، دې نه پس خو ثابت تحصیل چمکنی دی. بالکل. انشاءالله زه به د خپلو عوامو داسې خدمت کوم چې د هغوی په وړونو کې به زه د خپل محبت ځای پیدا کوم په خدمت باندې. جي ناظم صاحب، تاسو مخکې د میرا کچوړي ناظم پاتې شوي، اوس تاسو تحصیلي چمکني طرف ته راغئ. تاسو مخې ته کم داسې غټې شو ښکاري چې هغه تاسو حل طلب دی؟ زما خو چونکې چې علاقې چې دي دا د ښاریانې دي، د کلو دي او کلو کې هر قسم ایشو شته دی، د لارو کوڅو هم شته دی، د ګیس او د بجلۍ هم شته دی. بالکل. ځکه چې بجلۍ تکلیف هم دی خلکو ته، د ګیس اوس جمعې کې دا د ګیس نشته، د ګیس تکلیف دی. بالکل. زموږ به کوشش دی چې موږ بجلۍ کې د ګیس دپاره خپل کوشش وکړو، د ثابت تحصیل چمکنۍ دپاره او د عوامو خدمت دپاره موږ په خپله شپه ورځ یو کړو او د عوامو خدمت وکړو. ناظم صاحب، اکثر لکه زه نور کاندیډیټس هم دا تپوس کوم چې کله دا الیکشن کیږي نو دې کې خلک خپل تعلقات خرابوي، جنګ جګړې کیږي، نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره دا الیکشن خو بلدیاتي الیکشن دی، دا د خوشحالۍ او ټیک دا دوه کسان مقابله کې یو بې بیلي بل بې ګټي که نه. الله تعالی چې د چا قسمت کې څه لیکلي هغه به وررسي. بېشک. زه عوامو ته وایم چې ښه په خوشحالۍ دوستانه ماحول کې الیکشن وکړئ، جنګ جګړو نه ځان وساتئ. بالکل. او بس ټول موږ د یوې علاقې خلک یو، ټیک د پارټیانې مختلف دي خو موږ له ورورولي په کار ده چې په ورورولۍ الیکشن وکړو، ښه په خندا خوشحالۍ وکړو. بالکل بالکل. اخره کې ناظم صاحب، تاسو خپلو ووټرانو ته څه ویل غواړئ؟ زه خپلو ووټرانو ته دا ویل غواړم چې جنګ جګړې نه ځان وساتئ. انشاءالله پی ټی ای له ووټ ورکوئ. 30 کاله 40 کاله نورو پارټیانو حکومت کړی دی، څه یې کړي دي، او د پاکستان د تحریک انصاف هم دا 3 کاله تاسو ته مخه کې پراته دي، څه پټ پناه نه ده. که اوس اپوزیشن څوک وګټي نو سبا به درته وایي چې حکومت خو زموږ نه دی چې موږ تاسو له کار وکړو. انشاءالله دا پی ټی ای له دغه ورکوئ. پی ټی ای ورکران تکړه دي، انشاءالله منشتران دغې تکړه دي، ښه کارونه یې کړي دي. زموږ عمران خان یو نر لیډر دی، ایمانداره لیډر دی، انشاءالله د قوم او د ملک غم دی ورسره.
ناظم صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له قیمتي ټایم وخت او زموږ په الیکشن هاور کې موږ ټایم راکو. ګرانو مینوالو دا زموږ مېلمه نبی ګل صاحب کوم چې د تحصیل چمکنی نامزد امیدوار دی. آینده به موږ تاسو لپاره بیا د نوي مېلمه سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه اجازت غواړو. د الله په امان.